چې الله سبحانه وتعالی دې د کوی هغه ټکو تیارونه راویستو د مصر د تاج او تخت بادشاہ وګرځاو او بیا یوسف علیه السلام په جیل کې چې کوم د خوبونو د بادشاہ د خوب تعبیر ورته ذکر کړو بادشاہ دې راویستو او ځان سره په تخت باندې کېنو حضرت یوسف علیه السلام دغه تعبیر مطابق حکمت عملی اختیار کړه هغه وکاله کې چې کوم ډېر زیات مقدار سره د دوی غنم او فصلونه وشو نو د ښه ډېر په خلکو باندې فصلونه وکرل او بیا یې ذخیره کړه ورپسې وکاله د قحط شروع شو نو حضرت یوسف علیه السلام ډېر په حکمت سره د هغه ذخیره چې کوم کړو د هغې تقسیم شروع کو او د هر خاندان په سر باندې د هر فرد په سر باندې ډېر په مناسب طریقې سره د قحط هغه مشکل ایام د تیرولو کوشش شروع کړو نو هر طرف ته دې خبرې چرچا وشوه چې په مصر کې یو داسې عدل او انصاف والا نظام روان دی چې د مصر چې کوم بادشاہ دی یوسف علیه السلام هغه صرف اندرون ملک نه بلکې بیرون ملک د هر علاقې خلکو ته غله ورکوي د هغوی دادرسي کوي او د هغوی مشکلو حالاتو کې چې دی د هغوی ضروریات پوره کوي دغه قصه حضرت یعقوب علیه السلام ته ورسېدو نو حضرت یعقوب علیه السلام خپل لس زامن راوغوښتل ورته وایي چې زه خبر شوم چې په مصر کې یو ډېر همدرد او عادل بادشاہ دی هغه داسې خلکو سره کومک کوي او د قحط په دې ورځو کې نه صرف اندرون ملک بلکې بیرون ملک د هر علاقې خلکو سره امداد کوي تاسو لاړ شئ د ده نه په مناسب قیمت باندې وایي چې غله ورکوي نو غلطې واخلئ او راوړئ نو دغه رونه د یعقوب علیه السلام زامن یوسف علیه السلام رونه رالل مصر ته او یوسف علیه السلام دا یو ترتیب مقرر کړو چې کم اندرون ملک خلکو د مصر خپل هغوی دپاره خو بغیر څه ججک نه بغیر د تحقیق نه د هغوی چونکې یو دغه محفوظ و هغوی ته به غله میلو شوه او چې کوم د مصر نه بهر خلک به راتلل نو هغوی به هلته کې انټري خپل کوله او خپل د علاقې تعارف د هر څه به یې کو او بادشاهي وقت نه به براه راست هغوی چې دی نو یو ټوکن اخیستو هغې نه بعد هغوی ته چې دی نو دغه به غله هر څه میلاوېده نو چې کله د یعقوب علیه السلام زامن رالل یوسف علیه السلام مخې ته پیش شو نو یوسف علیه السلام چې وکتو نو خپل وروڼه وپېژندلو ځکه چې انسان د غم او د مشکل حالات او سختې شپې ورځې دا نه هېروي بیا خاص کر چې تا سره چا داسې جفا کړي داسې بې وفایي کړي د پلار سترګو نه تا وباسي او کوی ته دې وغورځوي او بیا ستم بلا یې ستم چې کوی نه چا راوویستو نو بیا په منډه منډه دوی ځان راورسوي چې دا خو زمونږ تښتېدلي غلام دی او د دې قیمت مونږ له راکوي او خیال ساتئ چې درنه ونه تښتي دا ظلم د پاسه بل ظلم یوسف علیه السلام په دماغو کې د دې وروڼو هغه نقش پروت و د ظلم او د ستم هغه داستان پروت و چې څنګه وکتو یوسف علیه السلام وپېژندلو مونږ او تاسو هم چې خپل ژوند باندې نظر واچو کله چا انسان سره خګړه کړي یا چا بدي کړي هغه نقشه د انسان د دماغو نه وځي نه یوسف علیه السلام دپاره هغه ډېره لویه حادثه وه اگر چې د وروڼو دپاره خو د معمول شی و هغوی وایي چې ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبین مونږ د لسو وروڼو یو مضبوط جماعت یو او دا زموږ د پلار چې دی نعوذ بالله دی په ګمراهۍ کې پروت دی او د یوسف علیه السلام سره مینه کوي مونږ له توجه نه راکوي ونحن عصبه مونږ یو طاقت یو قوت په خپل قوت او طاقت باندې د دوی یو فخر او یوسف علیه السلام چونکې د مظلومیت په حالت کې و نو د مظلومیت په حالت کې چې کوم حادثات انسان سره راځي دا د ژوند نه بیا نه وځي یوسف علیه السلام چې د وروڼو ته وکتو نو فورا وپېژندلو او د وروڼو چې د یوسف علیه السلام نشو پېژندلی ځکه د چا تصور کې هم نشي راتلو چې کوم ماشوم مونږ کوی ته غورځولو او بیا د یو غلام په حیث مونږ خرڅ کړو 40 کاله بعد هغه د تاج او تخت مالک جوړ شوی دی او په تخت باندې ناست دی او اسې اخو دغه تخت هم نه دی بلکې په دغه وخت کې په ټول علاقه کې چې دی په ټول اقوامو کې یو مسیحا په طور باندې د هغوی دادرسي کوي د هغوی چې دی هغه ورسره شراکت کوي او هغوی ته چې دی په د قحط مشکلو حالاتو کې د هغوی دادرسي کوي لګیا دی یو د عدل او انصاف پیکر دی د حسن اخلاق مجسم دی نو لہذا یو داسې بادشاه زموږ هغه رول کې دی چې هغه چې کوم مونږ په د غلام په حیث مونږ خرڅ کړو دا خو دوی په تصور کې نشو راتلی به هر حال یوسف علیه السلام خپل دارونه وپېژندل ورته کوم ځای نه راغلی وایي کنعان نه راغلی پلار نوم هم څه دی یعقوب علیه السلام او دغه شانتي د یو څیز تپوس دی بیا ظلم د پاسه بل ظلم چې کله دوی وکتو چې دا خو ډېر عادل بادشاه دی سړي سر غله ورکوي او یوسف علیه السلام نور ورسره ورخوږ شو چې یو کس په سر باندې یو اوښ بار غنم دوی له ورکو او بیا چې کله د وروڼو وکتو نو وایي چې مونږ کور کې یو بوډا پلار هم دی
او یو چې دین موږ سره یو بل ماشوم رورم دی ناسکر رورم دی پکور کی هغه د پاره هم یو برخه راکا او هغه رور موږ کرانه وسکو چې دا یو بل سکر رور چې دی په وړکوالي کې هغه نه موږ رښیو په ځنګل کې چرته درندگان خورلې یا چاوړو هغه چې دی ورکو نو هغه پلار هم ډېر غمجن دی دا رور د وجنه نو ځکه هغه کشروي رور چې دی هغه موږ نه پلار ایثار کو نو چې کله هغه یو کشر رور زموږ ګروپ دی نو د دې دا بل رور چې دی زموږ پلار ځان سره ساتي ځان نه جدا کوي نه او د زوی د وجنه پلار هم ډېر زیات خفه دی نو که تاسو مهرباني وینو د هغه رور حصہ هم چې دی موږ دغه برخه هم موږ راکړي په دې کې یوسف علیه السلام مخې ته ظلم د پاسه ظلم بل مکو دیرو حالانکه په خپل لاس به خرڅ کړو خو بیا وی چې نه هغه چرته ځنګل کې رخصو غیب شو هغه د وجنه زموږ پلار چې دی نو پریشان دی یوسف علیه السلام خو تفصیل سره د یو سیس مبارک دنیا ته پوښتنه وکړي چې تاسو څنګه رونه یا رورم کله رخصو اوس د پلار سره حالات دي او بل کشر رورم څنګه دی یو سیس ته پوښتنه وکړو او هغه نه بعد بیا یوسف علیه السلام ته فرمایل چې تاسو ته خدا غلط درکوما او لاړ شي کزه تاسو ته بل کشر رور د پاره اوس برخه درکم نو دا د قانون خلاف ورزي ده بل ځل چې راځي نو ځان سره کشر رورم راولي نو هغه چې راشي نو هغه نه بعد به تاسو ته بیا برخه دغه او حساب درکوما زه خو ډېر ښه مهمن نواز کس یم کاغم راوستو نو تاسو ته خپل برخه ملاويږي هغه ته دغه برخه ملاويږي او کچره تاسو هغه نه وستو یوسف علیه السلام په یو طریقه باندې د خپل رور حقيقي رور چې کوم مور شریک پلار شریک رور حقيقي رور دا نورونه خو صرف دغه پلار شریک میان دي جداوي دي لسرو د بنیامین او د یوسف علیه السلام مور یو نو یوسف علیه السلام د خپل حقيقي رور بنیامین راوستل یقیني جوړاو نو دوی ته وایي چې تاسو بل ځل راتلې او دا بنیامین امرانه وستو د کشر رور امرانه وستو نو دی مطلب دا شو چې تاسو دروغ ویلې تاسو رور نشته تاسو اسی دغه پنوم باندې برخه اغشتل غواړي تاسو دروغجن یې نو چې دروغجن شوی نو بیا ماته نزدې رانه شي مطلب دا چې خامخا چې راځي نو خپل هغه کشر رور ځان سره راولي دا به دې خبرې ثبوت چې تاسو اختیار ویلې دا او کبیر علی نو تاسو ډېر ښه مهمن نوازي به کومه تاسو ته اضافي غله هم ملاويږي تاسو برخه هم ملاويږي دا برخه هم تاسو ته ملاويږي نو واقع دا حصہ الله تبارک وتعالى په دې کې ذکر کوي موږ وته چې موږ به برکور کوشش کوو اگر چې زموږ پلار دا نه مني چې ته نه پرې موږ سره نو موږ به برکور کوشش کوو چې دا ځان سره راول وجاء اخوه يوسف او رال رونه يوسف عليه السلام فدخلوا عليه پس داخل شول پد فعرفهم پس دی په جندل دوی لرا وهم له منکرون او دوی هغه نه پیجندو او د پیجندلو او د نه پیجندلو هغه وجه هم ذکر کړه چې دې کې څه وجه یوسف عليه السلام د لپاره ډېر لوی حادثه او ظلم او رونو د لپاره د معمول خبره دوی ځان یو قوت او طاقت ولګنن او سلويخ کاله هم منځ کې تیر شو ولما جهزهم او هر کله چې هغه تیار کو دوی د لپاره بجهازهم د دوی سامان قال ان اويل اوتوني به اوتوني راولي ماته باخل لكم رور استاسو من ابيكم چې کوم استاسو د پلار نه دي یعنی استاسو کوم پلار شریک رور دي بنیامین چې کوم تاسو یادوي هغه ځان سره راولي الا ترون ايتاسو نویني تاسو اني اوفي القيل چې زه پوره ورکوم پیمانه وانا خير المنزلين او زه ډېر خمل مستیا ورکون کیم فان لم تاتوني به بیا کچره تاسو رانه وستلو هغه مال فلا كيل لكم نو نشته تاسو د پاره ما سره عندي ما سره فلا كيل لكم نشته تاسو د پاره غلا ما سره ولا تقربون او ماته نزدیکيږي ماته نزدیک رانه شي ماته مطلب دا و چې کچره تاسو بنیامین رانه وستو به تاسو دروغجن یې چې دروغجن به ماته نزدیک رانه شي ولا تقربون مر نزدیکيږي ماته قالوا ويل بي سنرابد عنه مونږ خواهش وکړه د په حق لا اباهو د پلارنا مونږ خواهش وکړو د پلارنا د په حق لا وانا لفاعلون او بشک مونږ خامخا دا کار کوونکیو یعنی مونږ خپل درخواست کوو پلار ته منت سماجت وکاو دوی ته پته و چې یعقوب علیه السلام په مونږ اعتماد نه کوي ځکه چې په دغه بهانه باندې دوی یوسف علیه السلام بوتله او بیا کوی ته ورزول او بیا خس کړو خو دوی وی چې وانا لفاعلون مونږ خامخا په هر طریقه باندې چې نو پلار برازا کوو دې ته به تیارو چې مونږ سره بنیامین راولېږي دا تفسیری واقعه رسول ذکر کیږي وجاء اوراغ اخوه يوسف رون يوسف عليه السلام فدخلوا عليه بداخل شو پدو فعرفهم پس دی وپجندل دوی لرا وهم له منکرون او دوی هغه نه پیجندو ولما جهزهم او هر کله چې هغه تیار کړو دوی د پاره به جهازهم د دوی سامان قال نو ویلو تونی به او تو راولي ما تابع اخلكم اور استاسو من ابيكم چې کوم استاسو د پلار نه دي الا ترون اينوي تاسو اني او في الكيلا چې ز پور ورکوم پیمانه وانا خير المنزلين او زدير خمل مستیا ورکون کیم فإن لم تأتوني به بیا کچری تاسو رانه وصل وغماتا فلا كيل لكم نشت تاسو د پاره راشن عندي ما سرا ولا تقربون او رنزدیکی گئی ماتا قالوا ولدي سنراود عنه مخبا خواهش وکړو د په حق لا اباهو د پلارتا وانا لفاعلون او بشک خامخامغه دا کار کوونکیو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه